أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم. زما د خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو د قرآن عظیم الشان د دیرشمی سپاره یو مختصر شان صورت می ستاسو د وړاندې تلاوت کو چې دې ته د قرآن شریف په لهجه کې سورت النصر وایي او دا د قرآن شریف په هغې اخري 10 سورتونو کې دي او اکثرو خلکو ته یاد دی ځکه چې زمونږ دا کم ائمه حضرات دي ائمه کرام دي دوی اکثر په منځونو کې دا صورت وایي او د دې صورت تلاوت کوي. نو زما عزتمند ورونو چې په منځ کې تلاوت کیږي او دغه صورت تاسو اورئ نو د دې صورت په معنا باندې او د دې په مقصد باندې چې ځان پوه کړی شي او دا صورت ته لږه شان توجه وشي نو بیا د دې صورت یو خو دا منظم خوند ورکوي بل د انسان په زړه کې د الله رب العالمین سره تعلق مینه او محبت زیاتیږي. لکه په تیرو جمعو کې راته ما کو تاسو ته یاد وي د دې ثنا باره کې دا سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک د دې معنی او مقصد مې بیان کړ. نو ډیر مرګري هغوی د دې په معنی او په مقصد باندې پیش نو اوس ولا دا خوند ورکوي. ما ته یو مرګري ټیلیفون وکړه وی دا بیان چې کله ما ستا د ثنا واورېده وی 15 کاله مې مونځ کړو وی زه د دې په مقصد پوهېنوم خو وی چې دقه د ثنا دا مقصد او مطلب مې واوره وی اوس مې مونځ کې دا لوی خیالي چې خدایه کله به مونځ شروع کوم چې هغه مقصد پکې وویم نو د دې دا بیا فایده وي به ټیک شو د دې دا بیا فایده وي چې انسان له دغه څیز خوند ورکوي. نو زمام دا مقصد هم دا وي چې یاره دې مونځ کې موږ الله ته څه وایو چې د دې په مقصد باندې پیو د دې په مطلب باندې پیو نو بیا هغه مونځ هم خوند کوي او سړی پې هغه مقصد ته ورورسي. نو د دقې په وجه باندې ما راته د دې نن جمعه کې د دې صورت نصر مختصر شان تفسیر ویمه او انشاءالله کو د زړه په غوږو باندې تاسو مونږ دا واورېده نو بیا چې دا صورت کله امام وی تاسو له به خوند درکوي مونږ له به خوند راکوي او مونځ حقه وي د مونځ هغه خوند وي چې سړی د مونځ په مقصد باندې پیوي دا مونځ بیا انسان له ډېر زیات خوند ورکوي ډیره مزه ورکوي. نن کو دا عبادت په موږ او تاسو ماته وګورئ نن دا عبادت په موږ او تاسو باندې ګران دی موږ د عبادت په مقصد نه یو پې کو چرې موږ د عبادت په مقصد پیشو قسم په خدای بیا به عبادت خوند راکوي مزه به راکوي. عام زندګۍ کې تاسو وګورئ چې کم کار سړي له پیږي پې نو هغه کار سړي له خوند ورکوي مزه ورکوي. دغه شان دا مونځ دا ډیر د خوند او د مزې شی دی دا د الله سره راز دی راز او نیاز دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی
چې کله زه ویم چې زه د الله سره خبرې وکړم نو یې زه په مونځ باندې ودرېږم. دا الله سره خبرې دي که نه یار؟ خدایه ته ډېر لوی او تا دپاره حمد دی او ستا دپاره تعریفات دي او ته د دې شان خاوند دی، ته د لوی مقام خاوند دی او ستا نه علاوه بل ذات نشته. بیا د الحمد څومره لوی مقصد دی، د الله ښکلي تعریفات بیانې چې ټول تعریفات الله تا لپاره دي. ولې د تعریف لیاقي رب العالمین، د ټول کائنات ربی مالک یوم الدین. د دنیا جون به تیر شي، اصل د آخرت ورځ ده چې هغه ورځ د قیامت ته ته د هغې مالک. نو خدایه حمدم تاله دی، تعریفم تاله دی، رب العالمینم تی او د قیامت د ورځې خاوند تی. نو خدایه تا نه مدد غواړم او تا نه امداد غواړم. نو دا قسمه خبرې چې زمونږ او ستاسو زده وي نو مونځ به خوند راکوي، او چې دا یې زده نه وي که نه قسم په خدای دا مونځ به راباندې بوج وي. او دا هم داسې ده، دا نن چې په مونږ باندې مونځ بوج دی د هغې دا وجه چې مونږ د مونځ په معنا او په مقصد باندې نه یو پوهېږي. نو د دې د وجې بعضې جمعو کې زه تاسو ته د دې مونځ باره کې یا د مونځ چې کوم الفاظ دي د دې باره کې دا راته خبرې کوم چې زمونږ او ستاسو ربط د الله رب العالمین سره جوړ شي. رب د خپل تعلق زمونږ او ستاسو مضبوط او هغه په دې مانځه باندې مضبوطېږي. نو په مانځه کې دا صورت زمونږ ائمه حضرات هغه ډېر وایي او تاسو یې اورئ او اکثر خلکو ته یاد دی. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اکثر خلکو ته یاد دی او د ائمه حضرات یې وایي. نو نن راته نونو د دې مختصر شان بیان کومه. دا د قرآن شریف یو مختصر صورت دی او په دې 13مه سپارې په دې اخرو 10 صورتونو کې دی. صورت مختصر دی خو تیمور جان دا د قرآن عظیم الشان لوی مقام لوی مرتبه او دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن عظیم الشان د الله عظیم کتاب دی. نو دا صورت کو تاسو مونږ سوچ وکړو نو صرف په 3 آیاتونو باندې مشتمل دی. 3 آیاتونه تاسو پیژنئ، صرف په 3 آیاتونو باندې مشتمل دی، یعنی مختصر ترین صورت دی د قرآن. خو دې مختصر ترین صورت کې چې د معنیو او د مقصد او د مطلب کم لوی مقام پروت دی نو دا یو لوی سمندر دی. سمندر نو زمونږ دا پښتانه یو متل کوي وایي چې کله یو عظیمه خبره وي او یو لویه خبره وي او هغه ته مختصر کې نو زمونږ دا پښتانه یو متل کوي وایي سمندر یې په کوزه کې بند کړ. دقه شان د دې صورت شان دی. صورت ډېر عظیم صورت دی، ډېر لوی شان والا او ډېر مقام والا صورت دی او ډېر مختصر پوټي شانولو کې ما تاسو چې په 3 آیاتونو باندې مشتمل صورت دی. خو د الله په جناب کې ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام دی. زه راته اوس هغه مقام او هغه شان بیانومه، خو د هغې نه مخکې راته د دې صورت معنا بیانوم، بیا راته د دې صورت مقصد بیانوم او بیا راته انشاءالله په آخره کې د دې صورت خصوصیات بیانومه. نو چې په دقه مقصد په دقه مطلب او په دې خصوصیاتو باندې بیا کله ته وې نو یو خدا د چې خوند به هم درکوي او د دې خوند نه علاوه یو لوی مقصد زمونږ دا دی چې موږ یو ټول مخلوق او زمون خالق الله رب العالمین دی. نو د دې مخلوق چې د خالق سره رابطه جوړه شوه دقه د پیغمبرانو دنیا ته د راتلو مقصد و چې دا مخلوق دا خلق د خپل رب سره جوړ شي او خپل رب وپیژني. دا لوی مقصد د پیغمبرانو او دقه مقصد د جناب محمد رسول الله او د هغې دپاره دقه عظیم کلام الله موږ له راولېږه چې د دې خپل خالق او مالک او رازق د خپل رب سره خپل ربط جوړ کې دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. نو دا به په قرآن باندې جوړیږي. نو دا د قرآن شریف مختصر صورت دی. پس 13مه سپاره کې دی
نوم دغه ورته تاسو موږ نومونه خو یې هسې عام چې کوم نوم دی نو خلک ورته سورة العصر وایي، سورة العصر ورته وایي. خو په تفسیر علماو د دې څلور نومونه بیان کړي دي او په حدیثو کې هم دقه شان راغلی دی. خپل نوم چې په قرآن شریف کې کم باندې مشهور دی هغه سورة العصر دی. او د دې نه علاوه عایشه بیبي یو حدیث په بخاري مبارک کې دی، نو د دې صورت متعلق خبره کړې ده. نو د دې صورت متعلق وایي په اذا جاء نصر الله والفتح، په دې کې الله دا وایي. نو دویم نمبر صورت نوم اذا جاء نصر الله والفتح دا په بخاري مبارک کې دی. دریم نمبر د دې صورت نوم علماء سورة الفتح هم یاده کړې ده. د دې صورت نوم سورة فتح هم ده. دریم نمبر او څلورم نمبر زمونږ دا علما وایي د دې صورت نوم د صورت التوضیع. توضیع، توضیع معنا رخصت کوونکی، دا هم د دې صورت نوم دی. نو دا مې راته د دې صورت څلور نومونه یاد کړي: سورة النصر، سورة اذا جاء نصر الله والفتح، او سورة فتح. سورة فتح بل سورت هم دی، د دې سورت هم سورة فتح نوم دی. او څلورم نمبر سورة التوضیع، دا د دې سورت نومونه دي. معنی دا د بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله، اذا جاء هر کله چې راشي، نصر الله مدد د الله تعالی، والفتح او فتح. نو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، ته به وینې دا خلک چې را داخلیږي په دې اسلام او دین کې افواجا، ډلې ډلې. فسبح بحمد ربک، نو ته تسبیح بیان کا سره د حمد د خپل رب، واستغفروه، د الله ته الله نه بخښنه وغواړه، استغفار ووایه. ولې؟ انه بېشکه دقه رب کان توابا، ډېر توبه قبلونکی ذات دی. دا د دې صورت ظاهر معنا تاسو ته ما بیان کړه. دا د دې صورت ظاهر معنا ده. کله چې دا صورت کله نازل شو، دا صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 کاله مخکې نازل شو. 2 کاله مخکې. او دام په دې خپل ذهن او سوچ کې تیمورجانه کېده چې دا د قرآن شریف 2 قسمه صورتونه دي، یو ته مکی صورتونه وي، بل ته مدني صورتونه وي. دا مدني صورت دی، یعنی دا په مدینه منوره کې د هجرت نه پس نازل شوی دی. دویم نمبر دا. او دریم نمبر دا یاد ساته چې دا د قرآن شریف اخیری نمبر غون صورت دی چې دا نازل شو. د قرآن شریف اخیری نمبر صورت چې دا نازل شو، دی نه پس بل صورت غون یو ځل نه دی نازل شوی. لکه بعضې صورتونه په یو ځل نازل شوي دي، لکه سورة فاتحه دا لومبي صورت دی، دا ټول په یو ځل نازل شوي دي. سورة الانعام دا په یو ځل نازل شوي دي. سورة الکهف دا په یو ځل نازل شوي دي. دقه شان نور صورتونه هم دي. نو هغې صورتونو کې چې په یو ځل باندې غون صورت نازل شوي، دا پکې د ټولو اخري نمبر صورت دی. دې نه پس آیاتونه راغلي دي خو صورت نه دی راغلی. لکه د دې نه پس آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دا آیات هم راغلی دی. د دې نه علاوه واتقوا یوما، دا د قرآن شریف د ټولو نه اخري آیات دی، نه پس بیا وحی نه ده راغلی. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. نو دا آیاتونه دي خو صورت د ټولو نه اخري نمبر بس دا دی. دا غون په یو ځل باندې دا صورت نازل شو. دریم نمبر دا. څلورم نمبر دا چې کله دا صورت شعیب ته آواز کړه چې کله دا صورت نازل شو، نو دا ډېر ما خو تاسو اذا جاء نصر الله، ما ته ګورئ کله چې د الله تعالی مدد راشي، والفتح او فتح، او ته به ګورې چې دا خلک ډلې ډلې په دین کې داخلیږي. اوس ته د تفسیر ویمه، نو رسول الله مبارک ته ته د الله تسبیح سره د حمد او سره د استغفار الله ته بیان کړه. دا صورت چې نازل شي صحابه ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې د عظیم فتح بیان دی پکې. هغه فتح راته زه وایم چې هغه کومه فتحه ده. بیا پکې د استغفار بیان دی، د تسبیح بیان دی.
نو صحابه ټول خوشحاله شو چې دا خو ډېر عظیم صورت نازل شو. خو ما ته وګورئ، عبدالله ابن عباس چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و، د ده پلار عباس رضی الله تعالی عنه، هغه جړل. صحابه له رالل وي نه څومره د خوشحالۍ موقع ده او ته جاړې چې الله مدد راغی، فتح راله، دین کې خلک ډلې ډلې داخلېږي. اوس ته زه وایم دین کې خلک ډلې ډلې داخلېږي، ته د الله تسبیح، استغفار، حمد بیان کوې د الله رسوله، دا څومره خوشخبرۍ دي او ته عباس رضی الله تعالی عنه جاړې. ما ته وګورئ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبدالرحمن ابن عوف، اکابر صحابه ته دا وی. نو پس بعضې الله رب العالمین بعضې انسان له علم ډېر لوی ورکړي وي، دا د الله ورکړه ده. او عمده خبره د ده زوی عبدالله ابن عباس هم په دقې طریقه کړې وه. داسې چل به وشو تیمور جانه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به کله درس کو، نو اکابر لوی صحابه د بدریین او اکابر صحابه به ناسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به ځان سره عبدالله ابن عباس چې د عباس بچی و د رسول الله مبارک د تره زوی و، هغه به یې ځان سره کېنولو. نو هغه دقې وخت کې عمر کم و، نو خلکو به پې اعتراض کو، وی عمره څومره لوی صحابه تا سره مخې ته ناست دي او تا ځان سره عبدالله چې ماشوم دی، کم عمره دی، دې ځان سره کینولی وي. نو داسې اعتراض به یې کو. نو دی عمر رضی الله تعالی عنه موقع کتله، ده موقع کتله. نو یو ځل موقع راله، ټول اکابر صحابه ناست دي. لږ ما ته متوجه شئ چې ټول اکابر صحابه ناست دي. نو د ټولو نه یې تپوس وکړو د اذا جاء نصر الله دا نن چې زمونږ کومه صورت موضوع ده، وی دا چې نازل شو دې متعلق تاسو څه وایې؟ هغې صحابه کرامو ته وی. نو اکابر صحابه ووته، چا ورته وي د الله امداد راغی، لوی د الله فضل دی، فتح راله د الله لوی فضل دی. بېشکه خلک په دین کې داخلېږي، څومره داخلېږي زه راته بیا وروسته خبره کوم. لوی د الله رب العالمین د طرفه انعام دی. نو بیا ته استغفار، حمد او توبه الله ته او الله ته جلاګانې وباسه، ځکه الله ډېر توبه قبلونکی ذات دی. د دې مقصد دا دی صحابه کرام ورته وي، څوک ورته یو وي، څوک ورته بل وي، څوک ورته بیا هغه ته بلکل د دې مقصد دا دی. خو د دې اصل مقصد هم راته بیان نه کړ. نو بیا ورته اصل مقصد څه دی؟ وی ما ته متوجه شي. حضرت عمر ورته ما ته متوجه شي، وی دا مقصد درته زه نه وایم، دا چې دا دلته ما ځان سره کینولي او دا ماشوم دی او تاسو ورته وایئ چې دا دې ولې کینولې، دې به تاسو ته مقصد ووایي. یا مقصد دی د دې صورته دې کې الله څه وایي او دا څه طرف ته اشاره ده. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. دا حدیث د احادیثو په معتبرو کتابونو کې د بخاري مبارک وګورئ، دا بخاري مبارک کې دا حدیث دی. وی عبدالله ابن عباس ورته په هغې ماشومه خولې باندې وایي چې دا دوی څه وي دام ټیک دی، خو اصل مقصد د دې صورت دا و چې د دې صورت دا رسول الله مبارک ته دا بیان دی چې ته دنیا نه روان، ته دنیا نه ځې. قسم په خدای حضرت عمر ورته وی دقه بعینه عمده خبره ما د ده د پلار د عباس رضی الله تعالی عنه نه اورېده چې کله دا صورت نازل شو ټولو خلکو خوشحالۍ کولې او عباس رضی الله تعالی عنه جړله. نو صحابه ورته راغلل چې نن څومره د خوشحالۍ ورځ ده چې د الله مدد راغی، دین راغی، فتح راله، خلک ډلې ډلې په دین او په اسلام کې داخلېږي او ته جاړې، دا ولې؟ رسول الله مبارک ناسو. وی عباس ورته وی رضی الله تعالی عنه چې تاسو خدا وایې، خدا د دې خبرې دی کې موږ ته اشاره کوي چې دا کومه عظیمه هستی جناب محمد رسول الله ناسه د دنیا نه روان دی. ځکه د دین هغه تکمیل راغی، خلق په دین کې داخل شو، د دقې دپاره الله دا پیغمبر دی دنیا ته رالیږلی. وایه تیمور جانه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، چې دا دین په ټولو دینونو باندې سربالا شي. او تاسو به اوس واورئ، اوس ته زه خبره کومه چې ویدخلون فی دین الله افواجا، خلک ډلې ډلې په دین کې داخلېږي. څومره داخلېږي دا راته اوس زه وایم
نو الله د دې پیغمبر چې د دنیا ته د راتلو کم مقصد و الله هغه پوره کړ، دین ته خلک ډلې ډلې رالل. نو دا د دې خبرې اشاره ده چې د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله مونږ کې یو څوک روزي موجود دی او دی د دنیا نه ځي. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. دا د حدیثو کتابونو ګورئ، وی رسول الله مبارک صحابه ته وی چې زما کاکاجي بالکل صحیح وی، دا دې طرف ته اشاره ده چې زه د دنیا نه روان یم. او بیا د الله فسبح بحمد ربک واستغفروه، د دې مقصد ته اوس بیانومه. دا بالکل زما دا تره چې وی دا بالکل صحیح وی، زه دنیا نه بس روان یم او الله د دین هغه تکمیل وکړو، د نعمتونو اتمام وشو، زما دنیا کې بس اوس جون کم دی. نو دا صورت چې نازل شو صحابه بعضې خوشحالی کولې او عباس رضی الله تعالی عنه خفه. دا صورت یو جهاد شوی دی، ما په مخکې بیان کړی دی، خیر دی بیا به هم پې وکړو. د خیبر یو جهاد شو، د خیبر د جهاد نه پس دا صورت نازل شو او دا اتم کال د هجرت و، فتح مکه لا نه وه شوې چې دا صورت الله رب العالمین نازل کړ. صورت چې نازل شو نو ما تاسو د صحابه بعضې حالت تاسو بعضې داسې د صورت اوس مقصد څه دی، ځان د دې په معنا باندې لږ پوه کړئ. او چې په معنا باندې سړی کله پیشي، په مقصد باندې کله سړی پیشي، په مطلب باندې کله سړی پیشي، انسان له بیا دا قرآن هم خوند ورکوي او دا صورت هم خوند ورکوي. نو زه راته مختصر د دې دا بیان کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله، کله چې د الله رب العالمین مدد راشي، هر څوک کېږي د الله رب العالمین په مدد باندې به کېږي. چې د الله مدد نه وي، قسم د الله په ذات ما ته وګورئ اسه جانه، کو موږ دا سترګه پټه کړو کوډو یم چې د الله مدد نه وي، هر څه د الله رب العالمین په مدد باندې کېږي. او دا څنګه؟ نو ما ته ګوره د الله مدد څنګه. دا صورت تیمور جان کله نازل شوی دی؟ مدینه منوره کې او په اتم کال د هجرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته لږ متوجه شئ چې کله د مکې نه مکرمې نه هجرت کو، نو دقې وخت کې د مسلمانانو تعداد یا 200 یا 250 یا 200 یا 250، نو ډېر کم تعدادو، دین ډېر زیات سختو. ایمان ښکاره کول د مکې مکرمې په دقه 14 کاله کې ما ته وګورئ، ایمان ښکاره کول داسې یو لکه په لاس کې سکروټ کې نیول. او تاسو هغه لیدلي دي، د حضرت بلال واقعه تاسو ته معلومه ده، زه یې نشم بیانولی دې وخت کې، وخت نشته. د نور حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ واقعه تاسو ته معلومه ده. د حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها واقعه تاسو ته معلومه ده چې دین ښکاره کول په هغې وخت کې څنګه ما ته وګورئ. الله اکبر. راواړوئ دا حدیثو دا کتاب چې حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها چې کله خپل دین ښکاره کړ، ابو جهل رونیوله، ابو جهل رونیوله. او تاسو ګورئ په روایاتو کې راځي، ورته وی دا ته څه وی؟ وی ما خپل دین او اسلام ښکاره کړ. اوس دین او اسلام ښکاره کول څنګه و تاسو ته مه وي؟ په لاس کې څه نیول دي تیمور جانه؟ سکروټ کې نیول دي. ګران کار دی، مثال په طور راته یم، په لاس کې سکروټ کې نیول دي. ولې نیول دي؟ سمیہ رضی الله تعالی عنها ته ابو جهل وی حتی ایمان راوړه. وی او ما ایمان راوړه. وی د ایمان راوړلو دا فیصله به دې ګوره ډېره سخته پریشانه کي. وی کوا فقد ما انت قاد، چې څه کول غواړو هغه. العرض زه راته مختصر ویم. د سمیہ رضی الله تعالی عنها خپې یو اوښ پورې وتړله، یو خپه، او بلې بل اوښ پورې وتړله. او تاسو ګورئ روایت، یو اوښ داسې روان شو، بل اوښ داسې روان شو. نو دقې وخت کې دا په جلا شوه. الله اکبر. نو ابو جهل وی ودروې، وی ولې د دین نه د مرګ نه ویرېدې، د سزا نه ویرېدې؟ نو ودې جاړل؟ وی نه په دې وجه نه جاړم. نو په څه وجه جاړې؟ ما ته نه وګورئ، داسې د ایمان ښکاره کول داسې ګران و. وی په دې وجه نه جاړم چې تا یو اوښ پورې تړم، بل اوس په داسې شو خبره به ختمه شي. جاړم په دې باندې چې نن خو ته زما د وجود سودا داسې کې چې زه به مړه شم. یو وجود مې دی را سره، کاش چې زما په دې سر باندې څومره ویښته دي او د هر ویښته په بدله کې الله ماله یو زندګي را کړې وه، او دقه د ویښتو په
شمار باندې دا څومره زندګۍ وي دا مې ټولې د محمد رسول الله د دین نه دغه شان قربان کړه جاړه په دې باندې خو یو زندګي ده ختمه داسې دا ایمان ښکاره کول ګران کار و دا خو دوه نیم سوه کسانو نو لاړل د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړه چې مدینې منورې ته هجرت وکړه 1 کال 2 کاله 3 کاله 4 5 6 8 کاله دا جهادونه دا سختې دا وشوې خو الله رب العالمین انعام ورکه او انعام داسې وشو چې ورځه اوس د الله رب العالمین امداد راغی تا سره به مدد د الله وي امتحان خو به الله وي زه کومه دا خو دا صرف دا نه ده چې بس موږ ایمان راوړی دی او خبره ختمه او مونځونه کوو او دسونه کوو او سجدې لګو دا ایمان ډېر کمزوری دی احسب الناس وایه ان یترکو ان یقولوا آمنا دې خکې نه طبعا وهم لا یفتنون خلک دا داږي چې بس موږ ایمان راوړو اسلام هم راوړو بس په خولې باندې وهم لا یفتنون دوی به امتحان کې نه راځي نو دا امتحانات په صحابو باندې وشو سخت امتحانات د حمزه رضی الله تعالی عنه زندگی وګوره وجود یې ټوټې شو دا امتحانات ټول د امتحان نه پس الله رب العالمین کامیابی ورکړه نو فتح مکه وشوه نو تیمور جانا چې د مکې مکرمې نه دوی وتله او هجرت یې کو نو څومره کسانو 300 یا 250 او 8 کاله پس اوس مکې مکرمې ته را روان دي نو تعداد څومره دی الله اکبر د هغې 300 په مقابله کې د مکې مکرمې د فتح په ورځ باندې 10,000 صحابه کرام مکې ته راغلل 10,000 اذا جاء نصر الله او بیا د هغې نه پس ما ته وګوره د هغې نه پس دا خو د مکې مکرمې هغه 10,000 رالل چې وی کتل خلکو چې دا دین دومره سچ او حقانیت والا دی او دومره حق دین دی نو چې دا 10,000 دقیقې وخت کې داخل شو او 2 کاله پس رسول الله صلی الله علیه وسلم حج لرا روان دی نو د حج په موقع باندې په دقیقې وخت کې د رسول الله مبارک سره چې په حج کې شاملو هغې نه علاوه چې څومره وغه الله ته پته لګي چې په حج کې په 2 کاله پس شاملو نو دا 1,40,000 کسان ورسره اذا جاء نصر الله والفتح چې کله د الله راغی امداد او فتح نو ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا ډلې په دین او په اسلام کې خلق را داخلېدل ډلې او دقیقه وخت کې 1,24,000 کسان د رسول الله مبارک سره حج کوي او داسې پکې دغه رالل چې په زرګونو خلک به رسول الله مبارک له راتللو ایمان به یې راوړه داسې فتح الله رب العالمین ورکړه داسې عظیم امتحان کې الله رب العالمین کامیاب کړی اذا جاء نصر الله والفتح کله چې د الله رب العالمین مدد راغی او فتح راله او ته وینې ورأیت الناس وینې په خپلو سترګو باندې یدخلون فی دین الله افواجا چې ډلې د الله رب العالمین په دین کې خلک ورداخلیږي نو دا عظیمه فتح الله رب العالمین مسلمانانو رسول الله مبارک له ورکړه چې دا عظیمه فتح او د رسول الله مبارک هغه 30 کاله محنت هغه جلاګانې هغه وینې تویولو دا وشو دا عظیمه فتح راله نو ما ته وګورئ زما د یو خبرې نن مقصد هم دا و چې زه تاسو ته ووایم چې موږ په کومه مغالطه کې او په کومه لویه غلطۍ کې او په کومه لویه ګناه کې موږ نن پراته یو څه شوه ازادي راله جشن ازادي راله جشن ازادي نو چې جشن ازادي راله نو الله رب العالمین اوس رسول الله مبارک ته څه وایي رسول الله مبارک ته څه وایي چې دا دومره عظیمه فتح وشوه د الله مدد راغی نو ته به اوس څه چل کې او زه به څه چل کوم د رسول الله مبارک خبره نه کوم زه ته به څه چل کوم چې کله موږ او تاسو د جشن ازادي راله نو بیا خلک هغه کارونه کوي چې هغه څومره ناروا دي بینګونه به هم راغشتي او وخو به د دنیا د خلکو دا زړونه بچو او بیا چې بېګا څه شوي دي موږ خو ته خیر خبر نه یو نن په موبایل قسم دې کتلی دي خو چې کوم بېګا نارواتوب به شوي
په دې غټو ښارونو کې پېښور کې هم لګیا وو خلک په خدای یقین وکړه پرون زه بله ورځ زه ډاکټر لټلم کو دا غړقې راتلی شو قدرې دا خلک په موټر سیکلو دا جینکې او دا ولې وایي موږ فتحه کوو فتحه هم راغله په دې ورځ موږ ته فتحه میلاو شوې ده نو دا الله هغه بغاوت په شوي بیګا هغه بغاوت الله رب العالمین د مولانا بجلیګر صاحب رحمهم الله درجات بلند کی او په دې 14 اگست باندې بیانونه کول او تاسو دا بیانونه چې بیګاله به کم کنجرتوب کیږي هغه وخت کې د نن شل کاله مخکې هغه به دا خبره کوله اوس دا موجوده کوم حال دی ښځې او سړي او جینکې او لکان او بوډاګان کم ارامیتوبونه چې بیګا به کړي او د الله قهر نه به کم دعوت ورکړي هغه د سترګو لیدل خدای دې راته نه ښیي نو د هغې د وجې نن زموږ ملک وګوره که نه روز پر روز باندې په ښکته روان دی ولې پاکستان د الله یو لوی نعمت ته چې د پاکستان دغه یادې نو ته څه پاکستان کا مطلب کیا نو څه واپس وایې لا اله الا الله دا صرف د خولې خبرې د خولې مکمل موږ د لا اله الا الله خلاف لګیا یو کم کنجرتوب کم نارواتوب چې به بیګا شوي الله خبر دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم وګوره دې باره کې څه وایي عظیمه فتحه وشوه د مکې وشوه او الله رب العالمین فتح مکه وکړه کومه عظیمه قرآن شریف کې مختلف قسمه بیانونه اوس ته څه چلو کا دقه هغه مقصد دی زما اوس رسول الله مبارک ته الله څه وایي چې تعالی عظیمه فتح الله درکړه خلک ډلې ډلې په دین کې داخل شو نو ته اوس درې کاله وکړه درې کاله فسبح بحمد ربک فسبح دا الله تسبیح بیان کا چې الله خدایا دا ارس کوچیدی نو دا خو به زمونږ د کمزورتیا د وجې شوي خدای ته د هر څه نه پاکې تسبیح د الله څه ده د هر عیب نه پاک دی په تېرو جمعو کې مې راته ویلي دي بحمد ربک او دا ستا لوی انعام دی دا ستا لوی کرم دی چې دا دومره عظیمه فتحه تا موږ له راکړه خدای دا ستا په کرم ستا په رحم ستا په فضل باندې وشو موږ د دې لایق نو خدایه نو موږ به خدای ستا حمد بیانو ستا تعریف به کوو ته د ډېرو لویو تعریفاتو خاوند ذات یې الحمدلله معنا مې درته په تېرو جمعو کې کړې ده فسبح بحمد ربک د خپل رب حمد او تعریف بیان کا او بیا وسره څه چلې که واستغفروه د الله نه بخښنه وغواړه موږ ستا ما عبدناک حق عبادتک ستا چې کوم د عبادت حق ستا چې کوم د تسبیح حق ستا چې کوم د حمد حق موږ هغه ادا نه کړو ګوره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ده ووایه واستغفروه او بخښنه د الله نه وغواړه استغفار وکړه تسبیح د الله بیان کا حمد د الله بیان کا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه هستی وه هغه مقام هغه مرتبه والا ذاتو چې هغه الله رب العالمین د ټولو ګناهونو نه پاک پیدا کړی وایه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر د رسول الله متعلق الله په قرآن کې وایي ته خو هغه هستی چې ستا مخکیني رستونی د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کیږي دا به یو کلک عقیده ساتي دا به یو محکم عقیده ساتي چې د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کیږي خو الله وایي تا ته ما مخکیني رستونی پټ ښکاره ټول ګناهونه معاف کړي او سره د هغې الله ورته وایي واستغفروه ګوره د الله نه بخښنه غواړه نو زموږ دا واستغفره د الله نه بخښنه غواړه نو زموږ دا علما وایي زموږ دا علما چې موږ او تاسو کم استغفار کوو دا موږ د دې د وجې کوو چې موږ یو ګناهګاران او د ګناه معافي به د الله نه غواړي الله پې خوشحالېږي موږ په استغفار باندې مخکې بیانونه کړي دي بیا به هم پې وکړو چې الله رب العالمین په استغفار په بخښنه باندې والله العظیم دومره خوشحالېږي ما ته وګورئ عبادت د الله ډیر لوی د الله نعمت دی خدای دې موږ تاسو ټول د عبادت توفیق راکړي د قرآن شریف تلاوت د الله رب العالمین ډیر لوی نعم دی الله دې موږ او تاسو د توفیق راکړي دقه شان روژه د الله رب العالمین ته نزدېکت لویه ذریعه د الله دې موږ او تاسو د توفیق را نصیب کړي حج
د الله رب العالمین ته د نزدېکت لویه ذریعه د الله دې زموږ او ستاسو حج او عمرې نصیب کړي علی هذا القیاس. خو چې الله رب العالمین په کوم څیز باندې زیات خوشحالیږي دا یاد ساتئ او د الله د خوشحالۍ انتها نه وي. الله ته معلومه ده چې څنګه به وي، نو دا یاد ساتئ چې الله رب العالمین د انسان په بخښنه او په استغفار ډېر زیات خوشحالیږي، ډېر زیات خوشحالیږي. د دې عمل نه علاوه چې د استغفار کم الله رب العالمین ته خوښ عمل دی د دې نه بل نشته. یاد ساتئ قرآن شریف ته راواړوه که نه، دا ته زه داسې خو نه وایم، قدم په قدم الله رب العالمین د دې بیان کړ. فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. څه عجیب عجیب دغه پې کړي دي. تاسو د الله رب العالمین مونږ ټول تاسو کعبې مبارکې له بوتلېږي چې کله په دې باب فهد باندې را ننوځې کعبې ته که نه، نو خیر تاسو خو چې کوم کسان پکې دا پوه خلک دي لکه تیمورجان دي دا علما ته یادوم، دوی خو دې شیز ته پام وي او تاسو خو عام د بیت الله هغې تور غلاب ته ګورئ، خو د دې بیت الله شریف ته چې کله سړی را ننوځي نو د دې بیت الله په دې غلاب باندې د سرو زرو په تار باندې د قرآن شریف آیاتونه لیکلي شوي دي ډېر چاپېره څلور والو الله خو ته عجیبه خشته مزېدار او ټول د بیت الله متعلق، ټول د بیت الله متعلق. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل دا آیات پې دی. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني دا آیات پې دی. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى دغه آیاتونه پې دي، مختلف آیاتونه دي. خو چې کله تاسو په دې باب فهد باندې راننوځئ که نه نو یو آیات دی او په دې زړه باندې داسې ورځي داسې چې سخت زخمي زخم او په هغې زخم باندې ښه مزېدار خشته ملحم ولګې او هغه زخم جوړ شي، دقه شان د زخمي وي دقه ملحم پسې بل شان خوند وکړي. نو یو آیات ته سجانه بیا وګوره الله دې مونږ ټول بوتلی کړي. د قرآن شریف په د آیات دا د بیت الله په دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ومن یعمل ومن هر څوک چې دی میا دی ملا دی خان دی غریب دی هر څوک چې دی ومن یعمل سوءا زیاتې یې کړې دي، ګناه یې کړې ده او په ځان باندې یې زیاتې یې کړې دي، ګناه یې کړې ده په ځان چې زما دومره کریم رب دی، زما دومره رحیم رب دی، زما دومره عظیم رب دی چې زه پیدا کړی یم. زه خو الله رب العالمین په دې تمام مخلوق کې اشرف المخلوقات پیدا کړی. ما ته وګورئ که موږ الله رب العالمین نن خر پیدا کړی موږ به د الله څه کړی، که موږ او تاسو سپي پیدا کړی موږ به د الله څه کړی، که موږ او تاسو نن نعوذ بالله خنزیران پیدا کړی موږ به د الله څه کړی. د ټولو نه لوی احسان دا دی چې انسانان، بیا په انسانانو کې مسلمان، بیا په مسلمان کې جناب محمد رسول الله په امت کې، دا څومره لوی احسانات دي. ثم یستغفر خدای تا په ما دومره احسانات کړي دي نو بد دي کړي دي او ظلم دې په ځان کړی دی، بیا وایي چې خدای ته زما دومره عظیم رب. دا مختصر بیان که نور پسې بیا ورځه. ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله دا الله نه دې بخښنه وغواړه. نو چې بخښنه دې وغواړه نو دا الله د کعبې دا په قرآن کې آیات دی خو د کعبې په دې غلاف یې لیکلي دی او ډېر خوند سړي دې ورکړي. ویجد الله غفورا رحیما ما به تاسو مونې چې زه به ستا هره ګناه معاف کوم، زه به ستا هره ګناه معاف کوم. نو په استغفار الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي. نو که موږ او تاسې وایو د ګناه د وجې وایو او چې پیغمبران او نیکان خلک دا استغفار وایي نو د استغفار سره د هغې خلکو درجات اوچتېږي، مقام یې اوچتېږي. دا یاد ساتئ. ما ته وګورئ خو یو سړی وایي یو سړی چې د ځان د الله رب العالمین په جناب کې اوچت مقام ته ورسول، حتی چې دا لوی لوی نیکانو خلکو د بزرګانو په سب کې ودرېږم. تاسو امیان یادو، علما نه یادو، د علماو د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو د ائمه مجتهدینو د دې لویو خلکو په سب کې ځان ودرو. ما ته وګورئ د دقې لویو خلکو د سب د ودرېدو واحد ذریعه ده چې تاسو الله او موږ الله ته استغفار ډېر وایو. په استغفار الله ډېر خوشحالي. نو الله رب العالمین رسول الله مبارک ته واستغفروه الله نه بخښنه وغواړه انه کان توابا
دقه الله رب العالمین د انسان ډیر زیات ګناهونه معاف کوي. ډیر تواب ذات دی، ډیر تواب. تواب معنا دا علما ناس مبالغه یعنی چې څومره د دې ځمکې نه د اسمانه پورې د مشرق نه تر د مغربه پورې د ګناه کړی د تعلق یې د الله سره دی. والله العظیم ما ته وګورئ اسجانا د ځمکې نه اسمانه پورې او د مشرق نه تر د مغربه پورې ګناهونه دي کړي د تعلق د الله سره دی. لکه مثال په طور باندې وایم، د مثال په طور منځونه دي نه دي کړي، روجي دي نه دي ویولې، حجونه دي نه دي کړي، دقه شان زکات دې نه دي ورکړی، دقه شان ښځو ته دي کتلي دي، دروغ دي ویلي دي، تعلق د دې ګناه الله سره دی. خو د ځمکې نه اسمانه پورې او د مشرق نه د مغربه پورې وي یجد الله غفور رحیم. الله وی زه به ستا چې توبه دې وویسته دا ټول ګناهونه مې معاف کړي نه. ما ته وګورئ معاف کړي نه، دا ټول ګناهونه مې درله په نیکو باندې بدل کړي. انه کان توابا، دا الله ډېر توبه قبلونکی ذات دی. نو زما عزتمند ورونو دا دومره عظیم مبارک صورت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا صورت نازل شو تیمور جانا چې دا صورت نازل شو نو بس رسول الله مبارک د دې نه پس په خپل منځ کې د استغفار هغه زیاتوالی نورم راوسته او په سجده کې به الله رب العالمین ته په جلا شو. نو څه به وی حدیثو کې مختلف الفاظ راغلي، زه راته هغه آسان لفظ ویمه. وی رسول الله به په سجده کې وي چې دغه دی دا فسبح بحمد ربک فسبح سبحان الله وبحمده استغفر الله. وی دا داسې نور الفاظ هم دي، خو دا زه تاسو ته هغه آسان بیانوم چې تاسو صرف په ذهن او سوچ او سمجھ کې راشي. وی استغفر سبحان الله وبحمده استغفر الله، سبحان الله وبحمده استغفر الله. وی دا به په سجده کې بیا ډېر وي او ټوله شپه اکثر موقع باندې به الله رب العالمین ته لګیا او د الله هغه تسبیح، د الله هغه پاکوالی او الله ته معافی دا به بیان کول. دا بیا په صدو کې د رسول الله مبارک دا الفاظ ځکه الله ورته وی فسبح بحمد ربک واستغفر. دا خو د رسول الله مبارک تاسو ته مو وي چې هغه د هر څه نه پاکو. لویه موقع زمونږ او ستاسو دپاره ده چې دا خپلو سجدو کې دا آیاتونه کم از کم د سنتو او د نفلو په سجدو کې دا وایي سبحان الله وبحمده استغفر الله، سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله. مختلف الفاظ راغلي، حضرت آسان دا ویم چې سبحان الله وبحمده استغفر الله. دا په سجده کې وایي. تاسو خو یو غوبل جوړ کړي ډز او غرب ډز او غرب، هغه درې ځله پکې هغه سبحان ربي الاعلى نه وایي. اوږدې اوږدې سجدې کوي چې ځان له ناستې او ځان له لمونځونه کوي. مو خدای ما حضرات ته ځکه مختصر مونږ کې ډېر مریضان نو ځکه دا کو ګینه په خدای یقین وکړئ. عایشه بیبي به وایي تیمور جانه وایي چې رسول الله مبارک به کله په سجده باندې پرېوته که نه نو ما به دا ګمان وکړو چې دا ټوله شپه په دې سجده کې تېر شي. خو داسې مونځ ډېر ډېر وایه ځان له چې خپل نوافل کوې د ټولو نه زیات چې الله رب العالمین ته په تمامو عباداتو کې تیمور جانه په تمامو عباداتو کې چې الله ته انسان د ټولو نه نږدې وي نه د څه په حالت کې وي؟ سجدې په حالت. واسجد واقترب. الله وایي سجده وکړه ما ته را نږدې شه، الله ته د نږدې کړه. نو په دې سجده کې دا وایې سبحان الله وبحمده وایې ټول وایې سبحان الله وبحمده استغفر الله. دا سجده کې وایې یو وزله وایې لس ځله وایې پنځلس ځله وایې په دې الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د دې دا وکړه چې نعمت مې درکړه نو نعمت کې بیا دا شی مه کوه چې په ځان باندې هغه لوبې وکړې چې ټولې د شریعت خلافي. نه، د الله تسبیح، د الله حمد او استغفار ووایي. موږ د دې نعمت قابل نو خدای دا راله تا راکړه، دا راله تا راکړه. نو دا وایي انشاءالله د دې به ډېره زیاته فایده وي، ډېره زیاته فایده وي. نو د دې صورت د الله رب العالمین په جناب کې ډېر لوی مقام او ډېره لویه مرتبه ده. زموږ د علما کرامو یو شپږ قسمه د دې خصوصیات بیان کړي دي. دی واورئ، یو خدا دې دا واورئ تیمور جانه دا په حدیثو کې دي چې دا د قرآن شریف دا صورت ربع القرآن دی. پوهېږي که نه؟
یعنی ربع القرآن څه مطلب؟ ما ته وګورئ چې څلور ځله چا دا صورت ووي، ما ته وګورئ چې څلور ځله چا دا صورت ووي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دې څلور ځله ووي د ده په عملنامه کې به الله د یو کامل قرآن ثواب ورکړي، لکه چې تا د یو کامل قرآن هغه تلاوت وکړو. یو د هغه فایده دی. دویم نمبر زمونږ دا علما وایي چې د انسان په دې زندګۍ کې په انسان باندې مختلف حالات راځي. اسجانه مختلف حالات راځي. یو حالت پکې دا وي چې بعضې وخت سړي باندې خدای دې زمونږ او ستاسو نسلونه هم د دې عمل نه وساتي. امین ووایه چې په انسان باندې دشمني راشي. دشمني ډېر ګران کار دی. خدای دې زمونږ او ستاسو نسلونه هم د هغې نه وساتي. نو دشمني ګران کار دی. خو که یو سړی وایي زه دې انسان دې راځي په زندګۍ کې په دشمن باندې غلبه حاصله کړم، یعنې په دې دشمن باندې زه اوچت ویم او دا دشمن ما ته نقصان ونه رسوي، نو زمونږ علما وي زمونږ دا علما وي د تفسیر چې سړی د دې صورت فتح یا صورت العصر د دې صورت او یا ځله 70 او یا کرته د دې ورد کوي که نه، دی به همیشه په خپل دشمن باندې غالب وي. دشمن باندې به دې چرته د مغلوب کېږي به ورته نه، دی به دشمن د پاسه وي، یعنی دشمن به ده ته نقصان نه رسوي. بس دا هغه اخیری خبره به راته وکړه چې او یا ځله کم انسان د دې صورت فتح د دې تلاوت کوي. صورت فتح او یا ځله باندې ما تری کړې ده. اسجانه زما خیر موږ لږ زر وایو، ویلی شو زر تقریبا 10 منټه پې لګي، او ته چې پې وې نو 15 منټه وپې لګي او یا ځلو باندې. نو 15 منټه کې تا الله په دشمن باندې غالب کوي. دا څومره اسانه خبره ده. دویم نمبر علماء کرام دا بیان کړي. او دریم نمبر دا د علماو دا ویلي دي چې کوم سړی اووه ځله دا صورت د هر مونځ نه وایي، د هر مونځ نه پس اووه ځله وایي چې د ده د مشکل ترین نه مشکل وي. مشکلات خو زموږ په دې ژوند کې راځي که نه، د دې اووه ځلو د برکته به هغه مشکل الله ده ته اساني. دریم نمبر علما دا وي. او څلورم نمبر همدغه وي چې د اووه ځلې ته د مونځ نه پس وې، نو څلورم نمبر مقصد به دا وي چې الله به د دین سره، اسلام سره، قرآن سره به د الله محبت پیدا کړي. دا علماو باقاعده لیکلي دي اووه ځله ویلو باندې، د دین سره، د اسلام سره او د دین د احکاماتو سره به د مینه محبت زیاتي. او د ټولو نه اوچت شي څه شی دی تیمور جانه؟ مینه او محبت دی یار. د دنیا دا نه یادومه، د دین سره، د رسول الله مبارک سره، د قرآن سره، د الله سره محبت دا ډېر لوی مقام دی، ډېر لویه مرتبه ده. قسم دی والذین آمنوا اشد وایه که نه والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنان څوک دي؟ مؤمنان هغه دي چې د الله سره محبت د هغوی زیات دی. مؤمن به هغه وي اشد حبا لله چې مینه د الله سره زیات دی. نو د دې اووه ځلو صورتونو د برکه به د الله سره، د الله رسول سره، د الله کلام سره، د الله احکاماتو سره به د مینه محبت زیات دی. دا د دې اووه ځلو د برکته. څلورم نمبر علما دا وایي. او پنځم نمبر زمونږ د علما دا وایي، دا وورئ. او زمونږ د دې ترکي نه یو ډېر لوی عالم راغلو، دا تاسو ما مخکې ویلو، او دا ما د تقي عثماني صاحب نه او دغه شان د لوی علماو نه مو اورېدلي دي. دا صورت خو نه، خو دې صورت کې چې الله څه غوښتي د هغې دغه کوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. دې صورت کې دا غواړي انت تیمور جانه فسبح بحمد ربک واستغفروه. صورت کې دا غواړي د الله تسبیح حمد بیان کا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. ما ته وګورئ چې دا د سنتو د سار د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې سلزله دی وي، سلزله دی وي، یعنی فسبح بحمد ربک واستغفروه. د دې دا مطلب دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. د ساري د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې د سلزله وي. ما ته وګورئ قسم په خدای دا په روایتو کې راغلي وي دا دنیا به راپسې ذلیله را روانې. موږ نن دنیا پسې څه یو؟ موږ دنیا پسې ذلیله یو. ذلیله څه؟ د دنیا پسې داسې یو چې ځانم د ضلالت هغې مرتبې ته رسولی دي. د خلکو لګیا یو خپې ښکلو او دغه کو نه،
خلکو خپې به نه ښکلې، خلک به ستا راځي او خپې به ښکلې، دنیا به تا له ذلیله راځي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. او که د دې نه علاوه شپږم نمبر زمونږ ډېرو علماو دا دغه کړی دی چې یو سړی ما ته وګوره، یو سړی وایي سخت حاجت راغی. حاجتونه راځي زموږ او ستاسو راځي، زندګو کې قسم په خدای حاجتونه راځي. نو که چې کله د حاجت راغی نو د صلات حاجت نیت وکړه. صلات حاجت نیت باقاعده په احادیثو کې راغلی دی، خو زموږ د علما وایي چې د صلات حاجت نیت یې وکړه نو په دې لومبۍ رکعت کې الم نشرح لک سورت ووایه، یو ځل ویلی شي، دوه ځله ویلی شي، درې ځله ویلی شي. او په دویم رکعت کې همدا سورت العصر والعصر ان الانسان لفی خسر دا آیت دوه ځله درې ځله ووایه او دې نه پس سلام واړو، الله ته سوال وکړه. قسم په خدای قسم مې راته وخوړه، په دې موږ تجربې کړي د رسول الله مبارک په احادیثو د دین په احکاماتو به تجربې نه کوي، خو تجربه هم کړې ده چې د دنیا څه حاجت دی ناممکنه دی الله د دې دوو صورتونو د برکته هغه حاجت الله پوره کړي. نو ګوره مقام مې مرته بیان که، مطلب مې مرته بیان که، معنا مې مرته بیان کړه او د هغې هغه خواص مې مرته بیان کړه. او صورت ډېر دی اسانه، صورت ډېر دی آسان. بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نو دا صورت ان شاء الله وایي تاسو ټولو ته، تاسو ته اجازت دی کو د شیشې په ذریعه څوک دا بیان اوري هغوی ته اجازت دی د دې صورت زیات ورد کوئ او په دقه مقصد باندې کوئ چې رسول الله مبارک ته الله په کم شان دا مقام او مرتبه ورکړې ده. د نبي علیه السلام سره مینه زموږ زیاتیږي او د الله رب العالمین دغه د صورت هغه مقصد به ولري. الله رب العالمین دې صورت موږ او تاسو له وینا توفیق راکړي. درود شریف ووایه. حاجی زمونږ د اعظم جان استاذ او د سجاد دی والده او د سلیم جان دی، دا زموږ د جمعې کلک ملګري دي، د ادم کاکا اولاد دی او دا زموږ سره ډېره مینه محبت ساتي. په تېره جمعه چې دوی هغوی دا درې واړه مونځ له راغلي دلته او چې کور ته لاړل نو والدې وفات شوې وه. الله رب العالمین دې د هغې کامل مغفرت نصیب کړي او ډېره عظیمه ورځ وله الله د جمعې ورکړې وه، الله دې وله د هغې هغه فضیلتونه ورکړي. بل زمونږ د دغه محمد روان لالا هغه وفات شو، ډېر ښه سړی و، عاجز طبیعته سړی و، الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي. او د کرامت مور او د ارشاد ترور بیبي وفات شوې وه، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي. د نوید مور بیبي او دا خو مې وویې که نه ښه، او د عظیم استاد دا درې واړه مې وویې. الله رب العالمین د هغوی مغفرتونه نصیب کړي او قبرونه یې الله د جنت د باغچونه دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، دواړو جانو خیر هم الله نصیب کړي. او الہ العالمین د دې صورت موږ او تاسو له دا وینا کولو توفیق را نصیب کړي او د دې چې کوم مقصد دی او مطلب دی الله دې هغه زموږ په زړه کې کېښودی کړي. الله دې د دواړو جانو خیر نصیب کړي. څومره مردګان چې وفات شوي دا نومونه ما واخېستل، الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي، الله یې د ټولو قبرونه جنت د باغچونو وګرځوي. زموږ استاد څومره مشران کشران نارینه زنانه وفات شوي، الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي. څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راځي، خدای هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچوي. د دواړو جهانو خیر الله زموږ د دوی د ټولو نصیب کړي او د چا څه شرعي مقاصد دي او څه ضرورتونه دي الله د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي او الله زموږ او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. چا چې موږ ته د دعاګانو دپاره ویلي دي عام دې خلکو تاسو کې یا د دې شیشې په ذریعه الله دې د ټولو دعاګانې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي برحمتک یا رحمت.